بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخلاص خادم او تاسو قربا حمید الله تاسو ته د بونیر کړه نیغ پنیغه قدرمندو دا رمضان پیکیج آی کورون ته اوس موږ رسو چې کوم په دفتر کې زموږ سره د دې انټری شوی و. مختلف زګونه دي په بونیر کې کړه دی ورسک دی داسې نور مضافات دي هغې ته دا پیکیج موږ ور رسو او انشاءالله کوشش کوو چې دا هغې یتیمانانو کونډو خویندو میندو کورونو ته ورسوو چې کم انتهایي حاجتمند دي او ضرورتمند دي. د دې انټري شوي ده الحمدلله زموږ سره او موږ هغوی ته اوس د هغوی کورونو ته موږ دا پیکیج رسوو. تاسو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د اخلاص خادم حمید الله بونیر تور ورسک کې موساخیل ایریا ته موږ راللو چې دا د ګل نظر صاحب کور دی او هغوی تقریبا چې یو څو کالو شو چې په حق رسېدلی دی او د هغوی نه چې دی نو 3 لوریانې پاتې شوي دي او زوی نشته دی. ډېر د دوی ژوند چې دی هغه د سختو سره دی. نو د اخلاص ټیم درته ځان راورسوو چې دې ماشومانو ته هم د رمضان پیکیج د اخلاص ته طرف نه موږ دوی ته حواله کړو. نو چونکې ماشومانان خو تلي دي سبق له مدرسې ته دي او دا د هغوی نیا ده چې د هغوی تاسو ته په خپل ژبه باندې دعاګانې. الله کامیاب کا، خدای دې برکتونه درکړه، خدای دې عزت نصیب کړي چې زما راوړو تاسو په عزت کوي. خدای دې ډېر درکړي چې زموږ دا جزا پراخه کوي. زما ماشومان یې لوڼه دي، روزۍ مې دي، درې روزۍ مې دي. زموږ د هېڅ څوک نشته بغیر د الله نه. د کوره باندې کوي یو ته بل ته کوي یو تاسو به کډه وړئ. نو موږ د قضایي ځان له ګورو رښتیا نه. خو ما ته د دې کډو غم دی چې زه به چل کړم. ماشومان واړه مې دي، هېڅوک زما نشته بغیر د الله نه. قدرمندو د ګل نظر صاحب د والد صاحبې دا خبرې تاسو او د هغوی دا خفګان او دا جړه تاسو واورېدله. یقینا چې دا هغه کورنۍ چې دا انتهایی حقدارې دي. نو موږ کوشش کوو چې د مسافر وروڼو کم ډونیشن زموږ سره کوي، کم رمضان پیکیج دپاره هغوی پیسې رالیږلي، نو موږ کوشش کوو چې داسې حقدارو ته موږ رسوو چې د هغوی ژوند راحت شي او د هغوی د زړه نه داسې دعاګانې وخېږي چې زموږ مسافر وروڼو ته ولګي او د هغوی ژوند هم د خوشحالو شي. نو د اخلاص ټیم له ورکه اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.